أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سنا خاص الله لردا چې په خپل بنده باندې دا کتاب نازل کړو او پدې کې هیڅ کوګواله ونساتو. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ټیک ټیک صحیح خبره کوونکی کتاب د پاره د دې چې د الله د سخت عذاب نه خلق خبردار کړي او نیکمل مؤمنانو لا زیری ورکړي چې دا غوي د پاره ښه اجر دی چې هغوی به پکې همیشه اوسيږي. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. او هغه خلق ويروي چې وایي چې الله ځان لا زوینه ولې دی. د دې خبرې نه دا وې سره علم شته او نه دا وې د پلار نیکو سره وو. دا لوی خبره ده چې دا وې د خلونه اوزي. هغوی خالص دروغ وایي. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. خنو اے نبی صلی الله علیه وسلم شاید چې تبا پدې پسې د ډېر غم دلاسا خپل ځان هلاک کړي کو دې پدې تعلیم باندې ایمان را نوړي. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. حقیقت دا دی چې دا کم سيزونه په دې ځمکه باندې دي دا مونږه د دې ځمکې خایس جوړ کړي دي د پاره د دې چې دا خلق وازمیو چې څوک پکې بهتر عمل کوونکي دي. اخر به مونږه د دې ټولو سيزونو نه یو هوار میدان جوړو. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. آیا تو ګمان کوي چې غار والا او لیکل شوی تختې والا زمونږ په نخو کې یو ډېر عجیب نه خوا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. کله چې هغه یو څو ځوانانو په غار کې پناه واغستله او ویل چې اے پروردګارا په مونږه خپل خاص رحمت وکړه او زمونږه معاملې صحیح کړه نو مونږه هم په دغه غار کې د ډېرو کلونو د پاره هغه په دلاسه سره په ډوب خوب ودکړل. بیا مونږه هغه د دې د پاره را پاسول چې وګورو چې دا غوي په دوو ډلو کې کومه ډله د خپل مودې ټیک شمار کوي. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. مونږ دا غوي اصل قصه تا تاورو. هغوی یو څو ځوانانو چې په خپل رب باندې ایمان راوړی وو او مونږ ورلا په هدایت کې ترقی ورکړی و. وربطنا على قلوبهم
قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. او مونږ دا غوي زړونه په هغه وخت کې مضبوط کړل کله چې هغه را پاسېدل او اعلان وکړو چې زمونږ رب خو بس هغه دی چې د اسمانونو او د ځمکې رب دی، مونږ داغه پځه بلته आवाज نکوو. کومګه داسې وکړل نو بالکل بے ځای خبره به وکړو. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بیا هوی پخپلو کې یو بل ته وویل دې زمونږ قوم خو د کائناتو د رب پځه بل خدای جوړ کړی دی، دا خلک دا غوي په معبودیت باندې یو واضح دلیل ولې نه راوړي؟ اخر داغه سړی نه زیات ظالم بل څوک کې دي شي چې هغه په الله پوری دروغ تړي. اوس چې تاسو دا غوي سره او دا غوي د معبودان غیر الله سره تعلق ختم کړي دي نو زئی اوس په فلانی غار کې پناه واخلئ. ستاسو رب پتاسو باندې د خپل رحمت لمن خور کړی، ستاسو د کار د پاره با سامان را پیدا کړی. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. چې هغوی بدی په غار کې لیدل نو تا ته به داسې ښکارېدل چې نور کله راخیږي نو دا غوی د غار نه بچ خی طرف ته راخیږي او چې کله پریوزي نو دا غوی نه بچ ګس طرف ته پریوزي او هغوی په غار کې دننه په یو فراخه ځای کې پراته دي. دا د الله د نخونه یو نخه ده، چاته چې الله هدایت وکړي نو هم هغه هدایت مندون کې دی او چې څوک الله بیلاری کړي نو داغه د پاره تو څوک لار خودون کې مددگار نشي مندلې. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. چې هغوی ته بدی قتل نو تا به ویل چې ویختي، حالکه هغوی ودوو مونږ به هغوی خی او ګس طرف ته ډډی په ډډی اړول او دا غوي سپه د غار په خله کې خوري څنګهلی ناسو. کتاب هغوی ته سر ورکار کړو نو واپس بتري په منډه را تختې دي او دا غوی د لیدو د وجې نه با در باندې یره راتللا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه
وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا او هم دارنګي پناشنه طریقې سره مونږه هغوی را پاسول چې لږ پخپلو کې د یو بل نه تپوسو کړي پاغوي کې یو تن تپوسو کړو وایي څومره وخت مو په دې حال کې وشو نور ورته ویل شاید چې یو روغ ورځ یا د ورځې نه کم وخت به مو شوي وي بیا هغوی ویل الله ته معلومه ده چې په دې حالت کې زمونږ څومره وخت تیر شو زي اوس په خپلو کې یو تن لا د سپین زرو داسې کور کړی او خار ته ولېږي او هغه دی وګوري چې د ټولو نه خط عام کمزې ملاويږي د هغه زین دی هغه څه د خوراک د پاره راوړي پکار دی چې لک په خیارته سره کار وکړي حسنا چې زموږ د دې زیاده ډیر کې دونه سو خبر کړي کچره هغه مونږه اولولو نو ਸੰسار به مکړي یا به مو په زور خپل دین ته واپس واړوي او کدا سه وشو نو مونږه به هیڅ فلا ونمون دي شو وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا په دې طریقه مونږ د خار خلق داوی په حال باندې خبر کړل د پاره د دې چې خلکو ته معلومه شي چې د الله وعده رښتینی ده او دا چې د قیامت ورځ به بهشکه راځي لیکن لږ خیال وکړئ چې هر کله د سوچ کولو اصلي خبره دا ونو په هغه وخت کې هغه په خپلو کې په دې خبره جګړه کوله چې د دې اصحاب کهف سره دي سو کړی شي سو خلکو ویل په دوی باندې یو دیوال جوړ کړی د دوی رب د دې په معاملې باندې عالم دی حکم خلق چې داغوی په معاملات باندې غالب وو هغه ویل مخبا په دوی باندې یو عبادت خانه جوړو سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا خلق بوایي چې هغوی دریو او سلورم دا هغوی سپیو او څوک بوایي چې هغوی پنځو او شپږم دا هغوی سپیو دوی ټول اټکلي خبرې کوي سلور خلق وایي چې وو او اتم دا هغوی سپیو ورته وایا چې زما رب ته معلومه ده چې هغوی څومره وو ډېرو کوم خلکو ته دا هغوی صحیح تعداد معلوم دی پس ته د سرسری خبرې نه زیات دا هغوی د تعداد په حق له د خلکو سره بیس مکوا او ما داوی په عقلا د چانه تپوس کوا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وګوره د سسیس په حقلا هیڅ کله دا موایا چې زبا سبالا دا کار کوم ته هیڅ نشي کولای ما سوا د غینا چې الله وغواړي کچري په هر سره دی دا څه خبره د خلینو اوزي نو فورن خپل رب یاد کړه او وایا امید دې چې زما رب په دې معاملې کې ماته داسې خبره اوخی چې هغه با صحیح والی ته د ټولو نه زیاته نږدې وي
ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. او هغوی په خپل غار کې 300 کاله وخت تیر کړو او څو خلک د مودې پشمار کې 9 کاله نور هم ورزیات شوي دي. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. تورته وایا الله ته داوی د قیام مده خمالومه ده، د اسمانونو او د ځمکې ټول پټ حالونه خاص هغه ته معلوم دي. څنګه خدای هغه لیدونکو او اوریدونکو د ځمکې او د اسمانونو د مخلوقاتو خبر اغستونکو داغه نه سیوا بل څوک نشته او هغه په خپل حکومت کې څوک نه شریکوي. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اے نبی صلی الله علیه وسلم ستاد رب د کتاب نه چې سوهي پتا باندې شوی دا هغه هو بهو واوروا. هیڅوک داغه د حکمونو د بدلولو اختیارمن نه دی او کچریتا د چا د خاطره پاغي کې رد بدل وکړو نو داغه نه با د بچ کې دو د پارزان له د پنازه بیا نمومه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. او خپل زړه د هغه خلکو په ملګرتیا باندې تسلی ورکړه چې هغه د خپل رب د رضا طلبګار دي او سبا بیگا هغه ته आवाजونه کوي او دا غوی نسترګي هرگز ما اړوا. آیا ته د دنیا خایس خوخوي؟ د یو داس سړي اطاعت مکوا چې دا غزړمږه د خپل یاد نه غافل کړي دي او چې هغه د خپل نفس د خواهشاتو پیروي اختیار کړي دا او چې دا د کار بنیاد په افراط او په تفرید باندې دی. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. صفا ورتوایا چې دا حق دې ستاسو د رب د طرفنا اوس چې د چا زړه غواړي نو ودی منی او چې د چا زړه غواړي نو انکار دی وکړي. موږ د انکار کوونکو ظالمانو لپاره یو ور تیار ساتل دي چې داغي ګیرا داغوی نه راچا پیر شوی دا هلته کو هغوی او بغواړي نو هغوی لبا داسې او بو ورکړي کیږي چې داغي تیلو د ویخ د خري پشان وي او داغوی مخونه با ورتوي. ډیر خراب سجده دسکلو او ډیر خراب زیده د آرام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
پاتشو هغه خلق چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي نو یقین لرئ چې مونږه د نیکانو خلقو اجرونه نه ضایع کوو داغوی د پاره همیشه سمسور جنتونه دي چې داغه د لاندې با نهرونه بهيږي هلته به هغوی ته د سرو زرو بنگړي اچولي کیږي د باریکو ریخمو او د اطلس او د دیبا شنه جامې به اغوندي او په اوچتو تختونو باندې با تکیاګانو ته ډډي وهي بهترینه بدله ده او د اعلی درجه قیامګاه ده واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته یو مثال پیش کړه دو کسان وو په هغه کې یو لمونګه د انګورو دو باغونه ورکړل او داغه دوانو نه مچاپیره د کجورو د ونو شپول ولګو او داغه پمینس کې مو د کروندې زمکه جوړ کړه كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا دوانو باغونو خطر کیوکړه او په بار نیولو کې هیڅ کمې پاتې نکړو دغه باغونو په منځ کې مونږه یو نهر جاری کړو او هغه ته نفع حاصل شوه دا هر څه داغو او یو ورځ خپل گاونډي ته په خبرو کې وویل زستانه په مال کې زیات مالدار یم او ستانه زیات طاقتور کسان لرم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا بیا خپل باغ ته ورننوتو او د خپل نفس په حق کې ظالم شو او وی ویل زما ګمان ناراضي چې دا دولت بچري فنا شي او زه امید نه لرم چې د قیامت وخت بچري راشي بیا هم کوچري ز خپل رب ته واپس کړی شم نو خامخابا د دین هم زیات شاندار ځای بیا مومم قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا خپل گاونډي ورسره خبرې کولې او ورته وویل آیا تو کفر کوي د هغه ذات سره چې تی د خاورینا او بیا د نطفه نه پیدا کړي او ستانه یو پوره سړی جوړ کړو پاتشوم زه د زما رب خو هم دغه الله دی او زه داغه سره هیڅوک نه شریکوم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا او هر کله چې خپل باغ ته ورننوتلې نو په هغه وخت کې تا دا ولی نه ویل چې ماشاء الله لا قوت الا بالله کته ما په مال او په اولاد کې خپل ځان نه کم ویني نو لري نه دا چې زما رب مال ستاد باغ نه بهتر راکړي او ستا په باغ باندې د اسمان نه څه آفت راولېږي
چې پاغه سره هغه یو صفا میدان پاتې شي یا داغه وبو پزمکه کې خکته غیبی شي او بیا یې په هیڅ شان سره راونه وستل شي. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. آخر داسې وشوه چې داغه ټول نفقت مکړې شوه او هغه چې د انګور خپل باغ په سفرونو پاستر پروت ولیدو نو په خپل خرج شوی مال باندې لاسونه عمروړل او وی ویل چې افسوس کومه د خپل رب سره څوک شریک کړي نه وي. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. او داغه سره د الله نه سیوا بل یو ډله ملګری نشوا چې داغه سره امداد کړي وي او نه په خپل د دې آفت مقابله وکړي شوا. په دغه وخت کې معلومه شوا چې د کارونو سمولو اختیار خاص هم الله لره دی چې حق دی. انعام هم هغه بهتر دی چې هغه ورکړي او انجام هم هغه خده چې هغه اوخی. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. او اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی د دنیا د ژوند په حقیقت باندې په دې مثال سره په هکړه چې نن مونږه د اسمان نه وبرا ورولې نو د زمکي بوټي خغن شو او سباله دغه بوټي زره زره شو چې هواګانی الوزوي. الله په هر څه باندې قدرت لري. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. دا مال او دا اولاد صرف د دنیا د ژوند یو لن وخت تیز خواهش دی. په اصل کې خو ستا د رب پنځ باقی پاتې کېدونکو نیکیانی د نتیجې په لحاظ سره بهتر دي او هم داغه سره خو امیدونه ترل کې دي شي. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. فکر د هغه ورځې پکار دی کله چې مونږه دا غرونه روان کړو او ته د ازمکه بالکل لغړه ووینې او مونږه با ټول انسانان په ګیره کې داسې راجمع کړو چې د مخکینو او ورستنو نه با یو هم پاتې نشي او ټول بستا د رب په دربار کې قطار په قطار پیش کړی شي. اوس وګورئ کنا تاسو مونږ له هم هغه سراغله لکه څنګه چې مونږ تاسو په اول ځل پیدا کړی وای. ستاسو خدا خیال وو چې مونږه ستاسو د پاره د واده سو وخت هغه مقرر کړی نه دی. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. او عملنامه با مخ تک خودي شي په دغه وخت کې با تو ویني چې مجرمان خلق با د خپل ژوند د عملنامې نه یریږي او وایي با چې هاي زمونږ کم بختی دا څنګه عملنامه ده
چې زمونږه یو وړوکې او لوی عمل داسې نه دی پاتې شوی چې هغه پدې کې لیکل شوی نه دی چې هغه کړیو هغه ټول بخپل مخ ته حاضر بیا مومي او ستارب په هیڅ یو ذره ظلم نه کوي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا یاد کړه کله چې مونږه فرښتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړي نو هغه سجده وکړه خو ابلیس اونکړه هغه د پیریانو نه وو ځکه د خپل رب د حکم منلو نه بهر شو نو آیا استاد ما پرېږدی او هغه او داغه اولاد خپل سرپرستان جوړوي حالکه هغه ستاسو دشمنان دي ډېر خراب بدل دي چې دا ظالمان خلک کوي ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ما د اسمانونو او د ځمکې د پیدا کېدو په وخت کې هغوی نو راغفتلی او نه په خپل داوی په خپل پیدایش کې ما هغوی شریک کړی وو زما دا کار نه دی چې گمراه کون کې خلک خپل مددګاران جوړ کړم وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا بیا بسکوي دا خلک په هغه ورځ کله چې د دوی رب دوی ته وایي چې आवाज وکړي اوس هغه هستیانو ته چې تاسو زما سره شریک ګڼلی وو دوی به هغوی ته आवाज وکړي خو هغوی به د دوی مدد لرا نشي او مونږ به د دوی په منځ کې د هلاکت یو کند شریک کړو ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ټول مجرمان با په دغه ورځ ور ویني او پوهیږي با چې اوس به پکې ورغورځيږي او هغوی با داغینه د بچکیدو د پاره د پناه حزه اونمومي وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا مونږ په دې قرآن کې خلق په هر طریقه په هکړل خو انسان ډېر جګړه مار دی وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا دوی ته چې کله هدایت راغې نو داغه د منلونا او د خپل رب په حضور کې د معافی غوښتلونا اخر سسي دوی منی کړل بل هیڅ نه دي خو دوی بس د دې خبرې انتظار کوي چې د دوی سره دی هم هغه څه وشي کوم چې د تیر شو قومونو سره شوي دي یا دا چې دوی عذاب مخ ته روان وویني وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا رسولان مونږه د دې کار نه سیوا د بل څه غرض د پاره نه لیګو بس دا چې د زیری ورکولو او د يرولو خدمت سرته ورسوي مګر د کافرانو دا حال دی چې دوی د باطل په ذریعہ د حق د ښکته کولو کوشش کوي
او دوی زما د آیاتونو نه او کم خبرداري چې ورته شوي دي داغه نه ټوکه مسخره جوړه کړی دا. ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. او د هغه سړینا زیات ظالم بل څوک دی چې هغه ته د خپل رب د آیاتونو اورولو په ذریعہ نصيحت وکړي شي او هغه داغه نه مخ واړوي او هغه خراب انجام ترې هیر شي کم چې هغه په خپل لاسونو د خپل ځان لپاره تیار کړي دي. کم خلکو چې دا طریقه اختیار کړی دا داغوی په زړونو باندې مونږه پردې غوړولې دي چې هغه د قرآن په خبره باندې په هدو ته نه پریږدي او داغوی په غوګونو کې مونږه درنواله پیدا کړی دي. کته هغه هر څومره هدایت طرف ته راوبله هغه به په دې حالت کې هیڅ هدایت ونمومي. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ستارب ډیر معاف کونکي او رحم کونکي دي که هغه د دوی په عملونو باندې د دوی نیول غوښتلې نو ضرب پر عذاب را لګلې لیکن د دوی د پاره د واده یو وخت مقرر دی او دوی به داغې نه د تېختې هیڅ لاره ونمومي. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. دا عذاب وهلی کلیس تاسو مخې ته موجود دي. هغه چې کله ظلم وکړو نو مونږه هغه هلاک کړل او په هغه کې د هر یو د هلاکت لپاره مونږه وخت مقرر کړی وو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. دوی ته هغه قصه لکشان واوروا کوم چې موسی عليه السلام ته پیښ شوی و. کله چې موسی عليه السلام خپل خادم ته ویلی وو چې زبا خپل سفر تر هغه پورې نه ختموم تر څو چې زه د دوانو دریابونو د یو ځای کېدو مقام ته ونرسم کنه نو ډېره موده به زه هم دغه روان یم. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. بیا چې کله هغوی داغه دوانو دریابونو د یو ځای کېدو مقام ته ورسېدل نو د خپل مهینه بے پروا شول او هغه مه راوته او په دریاب کې داسې روان شو لکه چې مخې ته سورنګ وي. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وړاندې چې لاړل نو موسی عليه السلام خپل خادم ته وویل راوړه زمونږ ناشتا په نننی سفر کې خو مونږ ډېر زیات ستړي شوي یو. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. خادم ویل تا اولیدل دا سوشو کله چې مونږ دغه ګټ خواته حصار شوی وو په هغه وخت کې زما مهی ته خیال نه وو او شیطان زدا سي بے پروا کړم چې تا ته داغه ذکر کول زما هډو هیر شو. مهی خو په عجيبه طریقې سره راووتو او دریاب ته ورننوتو. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا
فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. موسی علیہ السلام ویل دغه خو هغه زیو چې مونږ لټولو. نو هغه دواړه په خپل لار بیا واپس را روان شو. هلته هغه زمونږ د بندگانو نه یو بنده اومندو چې په هغه باندې مونږ خپل رحمت کړي وو او د خپل طرف نه مو ورته خاص علم ورکړي وو. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسی علیہ السلام هغه ته وویل آیا زستا سره پاتې کېدې شم د دې غرض لپاره چې ته ما ته هم د هغه په نه تعلیم راکړې کوم په چې تا ته خودلې شوې ده. قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. هغه ورله جواب ورکړو ته زما سره صبر نشې کولای او د کم سچ چې تا ته خبر نوي اخر تبا په هغه باندې څنګه صبر وکړې شي. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. موسی علیہ السلام ویل ان شاء الله تب ما صبرناکو ویني او زب په هیڅ معاملې کې ستانه فرمانی نکوم. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. هغه ویل خکو ته زما سره زه نو زمانه با د څه خبرې تپوس نکوي تر سوچې ز په خپل تا ته د هغه ذکر اونکړم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. هو سهوی دوانا روان شو انتر دی پوری چې کله هغوی دوانا په یو کشته کې سوار شو نو هغه سړی په کشته کې سورې وکړو. موسی علیہ السلام وویل تا په دې کې سورې د دې لپاره وکړو چې د کشته ټول خلک ډوب کړي دا خو تا یو سخت کار وکړو. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. هغه ورته وویل ما تا ته ویل نو چې ته زما سره صبر نشې کولای. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. موسی علیہ السلام وویل فهر ما منسا زما په معاملې کې لږ د سختۍ نه کار ما اخلا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. بیا هوی دوان روان شو انتر دی پوری چې هغوی لا یو هلک مخیله وراغه او هغه سړی هغه قتل کړو. موسی علیہ السلام اویل تا یو بے گناه قتل کړو حالکه هغه د چا وینه نوته یې کړی دا کار خو تا ډیر خراب وکړو. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. هغه ویل ما تا ته نو ویلی چې ته زما سره صبر نشې کولای. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. موسی علیہ السلام ویل د دین رستو کوماستانا ست پوس وکړو نو ما بیا ممل کرے کوا اوس خو زما د طرف نه تا ته عذر میلاو شو. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن
ضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. بیا هغوی وړاندې روان شو ان تر دې چې یو کلی ته ورسېدل او دغه کلی د خلکو نه ډوډۍ غوښتله خو هغوی د دې دوانو د میلمستیا نه انکار وکړو. هلته هغوی یو دیوال ولیدو چې را پریوتو ته نږدې وو. هغه سړي هغه دیوال دوباره جوړ کړو. موسی علیہ السلام اویل کتا غوښتلې نو د دې کار مزدوري دي تری اغستلې شو. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هغه ویل بس زما او ستا ملګرتیا ختم شوه. اوس زه تا ته د هغې خبرو حقیقت ښیم چې په کومو خبرو تا صبر ونه کړی شو. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. داغه کشته معاملې داوا چې هغه د یو څو غریبانو کسانو وا چې په دریاب کې به مهنت مزدوري کوله. ما اراده وکړه چې په دې کې عیب را پیدا کړم ځکه چې وړاندې د یو داسې بادشاہ علاقه وا چې هغه به هر کشته په زور اغستله. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. پاتشو هغه هلک نو داغه مور او پلار مؤمنان وو. مونږ سره د دې یری فکر شو چې دا هلک با په خپل سرکشي او کفر سره هغه تنگ کړي ځکه مونږه اراده وکړه چې داغوی رب د دې په بدله کې هغه له داسې اولاد ورکړي چې په اخلاق کې هم داغونه بهتر وي او د صله رحمت تر هم زیات امید وي. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. او د دې دیوال معاملې دادا چې دادا دوه یتیمانانو الکانو دي چې په دې خار کې اوسېږي. د دې دیوال لاندې د دې بچو د پاره یو خزانه خخ کړې شوې ده او دا غوي پلار یو نیک سړی وو. په دې وجہ ستارب غختله چې دا دوه بچي دی بالغان شي او خپل خزانه دی راو باسي. دا کار ستاسو د رب د رحمت په وجہ شوی دی. ما سي په خپل اختیار سره نه دی کړی. دا د حقیقت د هغه خبرو چې په هغه باندې تا صبر اونکړې شو. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. او اے نبی صلی الله علیه وسلم دا خلق ستانا د ذوالقرنین په حق له تپوس کوي. دوی ته وایا زداغو سحال تاسو ته وروم. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. مونږ هغه له پزمکه کې اقتدار ورکړې وو او هغه له مو د هر قسم اسباب او ذرایع ورکړې وو.
فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. هغه اول د مغرب طرف ته د یو مهم تیاری وکړو ان تر دې پوري چې کله د نور د ډوبېدو حتی ورسېدو نو هغه ولیدو چې نور په تورو اوبو کې ډوبېږي او هلته داغ سره یو قوم میلاو شو. مونږ ورته وویل ای ذوالقرنینا تا دا طاقت هم حاصل دی چې تو دوی له تکلیف ورکړي او دا هم چې تو د دوی سره نیکه طریقه اختیار کړي. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هغه ویل څوک چې په هغه کې ظلم کوي موږ به هغه لا سزا ورکوو بیا به هغه خپل رب طرف ته واپس کړي شي او هغه به ورلا نور زیات سخت عذاب ورکړي او څوک چې په هغه کې ایمان راوړي او نیک عمل کوي دا غوي د پاره ښه جزا ده او موږ به هغه ته نرم حکمونه کوو. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. بیا هغه د دوی مهم یعنی سفر تیاری وکړو ان تر دې پوري چې د نور د خطو حتی ورسېدو هلته هغه ولیدو چې نور په یو داسې قوم باندې راخیږي چې دا غوي د پاره د نور نه د بچ کېدو ذریعہ مونږ نه جوړ کړی. دا حال و دا غوي او د ذوالقرنین سره چې شو هغه مونږ ته معلوم وو. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. بیا هغه د یو بل مهم تیاری وکړو ان تر دې پوري چې کله د دوو غرونو منځ ته ورسېدو نو هلته ورته یو قوم میلاو شو چې ډېر په مشکله به په خبره پوهېدل. هغه خلکو وویل ای ذوالقرنینا یاجوج او ماجوج په دې ځمکه کې فساد خوروي نو آیا مونږ تعالی سید دې کار د پاره درکړو چې تو زمونږه او داوود په منځ کې یو بند جوړ کړي. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. هغه وویل سچې زما رب مال را کړی دی هغه ډیر دی تاسو بس په مهنت کول سره زما امداد وکړئ زستاسو او داوی په منځ کې بند جوړوم مال د وسپنی صادری راوړی. اخر دا چې د دوانو غرونو منځنه زه هغه په ډکولو برابر کړو نو خلکو ته وویل چې اوس ور بل کړئ. انتر دې پوری چې کلا دا د اوسپنی دیوال بالکل د ور پشان سور شو نو هغه وویل راوړې اوس زو په دې باندې ولیکړې شوی تانبا چوم
فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. دا بند داسې وو چې یاجوج ماجوج پاغه باندې ورختل هم نشو او پاغه کې سورې کول خو ورته نور هم ګران وو. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. ذوالقرنین ویل دا زما د رب رحمت ته خو چې کله زما د رب د واده وخت راشي نو هغه به د خاور سره هوار کړي او زما د رب وعده حق ده. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. فهذا ورزبا مونږ خلق پریږدو چې د سمندر د چپو پشان په یو بل کې ورننوزي او په سور کې به پوکې وهلې شي او مونږ به ټول انسانان راجمع کړو او هم دغه ورځ به وي چې مونږ به جهنم د کافرانو مخې ته راولو د هغه کافرانو مخې ته چې زما د نصیحت نه وړاندې شوي وو او د سو اوریدو د پاره هډو تیار نه وو. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. نو آیا دا خلق دے کوم چې کفر اختیار کړي دي دوی دا خیال لري چې ما پریک دي او زما بندگان خپل کارساز جوړ کړي موږ د داسې کافرانو د میلمستیا د پاره دوزخ تیار ساتلې دي. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا آیا موږ تاسو ته وخیو چې په خپل عملونو کې د ټولو نه ناکام او نامراد خلق څوک دي؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هغه خلق دي چې د دنیا په ژوند کې داغوی ټول کوشش د نیغې لارې نه بیلارې وي او داغوی دا خیال وي چې هغوی هر څه ټیک ټیک کوي. دا هغه خلک دي چې هغوی د خپل رب د آیاتونو منلو نه انکار وکړو او داغه سره د پیسې کولو یقین ونکړو. په دې وجہ داغوی ټول عملونه ضایع شول. د قیامت په ورځ به مونږ هغوی له هیڅ وزن نه ورکوو. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. دا هغوی بدلا دوزخ دی. دا هغه کفر په بدله کې کم چې هغوی وکړو او د هغه ټوکو په سزا کې کم چې هغوی زما د آیاتونو او زما د رسولانو سره کوله. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. البته کوم خلکو چې ایمان راوړو او نیک عمل وکړو داغوی د میلمستیا د پاره با د فردوس باغونه وی چې هغوی به پکې همیشه اوسېږي او هیڅ کله به داغوی زړونه دا غزینا بل زیتا وتل اونغواړي.
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وایا که زما د رب د خبرو لیکلو د پاره د سمندر نه سیاهي جوړ شي نو هغه به ختم شي او زما د رب خبري به ختم نشي بلکې که داغه همرا سیاهي مونږه نور راوړو نو هغه به هم پوره نشي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا چې زه خو یو انسان یم ستاسو پشان ما ته وحی کیږي چې ستاسو معبود خو بس هم یو خدای دی. پس څوک چې د خپل رب د ملاقات امید لري هغه له پکار دی چې نیک عمل وکړي او په بندګۍ کې د خپل رب سره بل څوک شریک نکړي.